زما عمران ماهر نوم دی، د عنایت کلي بازار صدر یم او د جمعیت علما اسلام سره مې تعلق دی. چونکې د خوشحالۍ خبره ده او چې موږ رالو باګوړي ته زوبندر ته دلته د 40 کالو د 10 کالو چې کومه د ځمکې مسله وه او میاشت مخکې چې کوم د داود خیل له قوم چې کومه تنظیم جوړ شوی، اتحاد را جوړ شوی، هغه چې کوم اکبر جان صاحب صدر دی او تورخان صاحب شیرزمین صاحب د هغو په مشرۍ کې چې کومه تنظیم او اتحاد را جوړ شوی دی، د هغو چې کومه اصلاحي جرګه ده هغه په ډېر شاټ وخت کې په 25 ورځو کې هغه راولګېده او دومره غټه تنازعات چې هغه د 40 کالو نه وه او که دا جرګې هم کولی یا په عدالتونو کې کېدی نو دا د کلونو مسله وه، د پیړو مسله وه، دا حل کېده نه. دا ډېر زیاته خوشحالۍ خبره ده چې دغسې سپین روبي مشران، قومي مشران هغه راولګېده او زمونږ په منځ کې کېناسته او د مسلمان شان هم دا دی چې د دوه مسلمانانو په منځ کې کېني، د هغه منځ کې د اصلاح کوشش وکړي، جرګه مسله حل کړي. بیا چې کوم دواړه فریقین دي د هغو هم موږ شکریا ادا کوو چې هغو لچک وښوده. کله چې مسله خلاصېږي د فریقین د طرفه لچک پکار چې هغه خپله اوږه راښکته کړي او لچک وښیي په مسلې په حل کېدو کې. که فریق پاکې لچک نه ښیي، اوږه نه راښکته کوي د خپل ورور سره، د خپل قومي سره، خپل ګاونډي سره، د خپل مسلمان ورور سره، نو هغه مسله بیا نه حل کېږي. نو ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده او چې څومره قومونه دي هغو چې خپل کم تنظیمونه را جوړوي، خپل اتحاد اتفاق را جوړوي، خپل یونین را جوړوي، نو د دغسې تنازعو دپاره دې را جوړ شي، پکار ده چې دغسې تنازع حل کړی شي. نو داود خیل له قوم چې کوم اصلاحي کمیټي ده، کوم مشران دي، د هغه موږ شکریا ادا کوو چونکې میاشت مخکې د هغه تنظیم را جوړ شوی و. خلکو به دا نیوکې کولې چې داود خیل قوم اتحاد جوړ کړ، تنظیم یې جوړ کړ، د څه لپاره یې جوړ کړ؟ د خلکو نه به ځمکې قبضه کوي، لانجې به کوي او که څه به کوي. چونکې هغو نن ښکاره کړه، هغو دا ثابته کړه چې موږ چې کومه تنظیم جوړ کړی دی، موږ چې کومه یونین جوړ کړی دی، موږ د مسلمان د خیر دپاره جوړ کړی دی، د اصلاح دپاره جوړ کړی. اگر داود خیل او هغه که د هر قومي به حیثیت د باجوړي، که د مومند جنسي، که د هر ځي، خو چې د کوم ځای کوم مسلمان په منځ کې کت او کوم متنازع او کومه مسله راځي نو دا مسلمان شان دی چې هغه ورشي په هغه کې کښېني او هغه حل کړي. نو ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده او انشاءالله زمونږ د باجوړ چې څومره عوام دي او څومره مشران دي هغو هم پکار ده چې دغسې مسلو کې کښېني او دغسې مسلې حل کړي. مهرباني.